ته پته ده چې موږ خو په غص کې غړای باندې لګیا یو خو قادیانان په هر ځای کې بے ادبی دي معافي لکه د ګیدړ یې خلک پښتو کې وای ګیدړ کونه کې لکه منډلې ده نو خبره شه خدای ګیدړانو نن دغه لکه ور منډلې دي د ګیدړ معنا مطلب دی چې زما لکه سو اونوي ني زما په مکر او فریب باندې او په چا لکه سو پوي نشي والحمدلله موږ تاسو لکه بیجنو موږ تاسو چالاکین بیجنو موږ تاسو مکر بیجنو په ارزه کې تاسو پټ کې ان شاء الله العزيز زموږ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت سمره ورکران دي سمره عاشقان مصطفی دي هغه په هر ځای کې تاسو تعاقب کړی دي د دنیا په صرف پاکستان کې نه او صرف په بر اعظم ایشیا کې نه د پاکستان نه علاوه او د بر اعظم ایشیا نه علاوه په هر بر اعظم کې کم ځای کې چې انسان تلی شي الحمدلله د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت بشرانو هغه زمکه د خپل خپلان د کړه دا او د دې قادیانیت او د غیره ذریت هغه تعاقب کړي دي نن د غیره پټې دو ځای نشته دي ان شاء الله العزيز هغه وخت لري نه دي چې دی با بالکل رخي څنګه زمونږه حضرت او فرمایل چې د دې اچینی نه د سپینه وړای نه رخصول پر رب واپس بیم نمبر په اچینی او په سپینه وړای کې دا قادیانان دی راو الحمدلله رخصول او داسې رخصول چې اوس دلته کې د نمونې لپاره نه ملاويږي زه بده باندې پټ پټ شوی دی په حیدرآباد کې او بنور ټاورونو کې او پټ پټ شیطانت کوي و ان شاء الله العزيز راهکار کېدې باندې شي خیري او کم ځای کې چې سر اوچتای نو اماغه دی کې په هر جمعات کې په هر مارکیټ کې په هر اوجره کې په هر سکول کې په هر کالج کې په هر یونیورسيټي کې په هر محاذ باندې الحمدلله د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت مرګري هغه لګیا دي کار کوي دا تاسو ته پیغام دی چې تاسو څومره دلته کې مرګري راغلی تاسو به ان شاء الله العزيز د دې مهنت لپاره ټول پټول باندې تیاری کړئ او نن دا سه مهنت ته چې دې مهنت په قطار کې په اول سر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی ان شاء الله العزيز سو کوم چې دا خدمت کوي دا قطار باغ قطار کې با دا مرګري ولاړ وي کم تپوس چې د عقیده ختم نبوت د ابوبکر صدیق نه کېدلو کم تپوس چې د عمر فاروق نه کېدلو او هغه تپوس او هغه ذمہ داری هغه زموږ هم دا هغه تپوس په زموږ هم کېږي ان شاء الله العزيز چې موږ او تاسو دې راځو چې موږ دا درس دکړي عالم مجلس تحفظ ختم نبوت دا سټیج نه چې کلم موږ ته आवाज کېږي چې موږ او تاسو هر وخت کې کاغه ورځ یو خوشپای کاغه وړ یو کجمي چې موږ او تاسو تیار اوسېګو او هر وخت کې بیدار اوسېګو ان شاء الله العزيز چې زموږ د مسلمانانو په ایمان باندې سو کوم ډاکاونه کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زموږ او تاسو دا رشتہ کټ نه کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین